یوزلی نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ ولاړل سجدی تجراکت شا لړم راغه او ګوته ولوچ چلا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مونږ خلاص کړو ویلا لعن الله العقرب لا يدعو نبيا ولا غيره دویم روایت کې لعن الله العقرب لا يدعو مصليا ولا غيره الله دې لعنت راولېږي په لړم باندې پیغمبر او غیر پیغمبر دوانه چی نبی صلی الله علیه وسلم باندې لړم زارو اثر وکا نبی علیہ السلام وتا د دې زارو د ختمولو لپاره یو طریقه مستعمله نو هغه طریقه په کار دی چې موږ او تاسو مزد کوم په دې خبرو باندې دم وانه چې په درخله اخون موسی سره د میچن خیل بابا او د بټي کوټ بابا چې دا دمونه موږ ونه ویو دا دمونه غلط دي دم هغه دم بکې چې کم دم په عربی جبای په بولو په نور جو باندې به دمونه نه کېیو دویم چې په معنی پويږي د څه باندې چې په درخله پلان کې په درخو په معنی نه پويږي د بدوخ په معنی نه پويږي او دریم دا چې پاکي شرکی الفاظ نه به حرمت جبريل او به حرمت میکائیل او به حق جبرائیل او به حق میکائیل دا الفاظ بناوي نبی صلی الله علیه وسلم لړم چې چلے ده نبی علیہ السلام یو دم وای نبی علیہ السلام مال غرا واغست او بو کې واچلا دا مال کې نیو بیر واغسل په دې ګوت معنی د شی مخلی او ویل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دم په دې دم باندې چې کله ځان دم کو هغه زارو اثر ختم شو